قسم او پلانای شای په اسلام کې د داخله دوه لپاره دی اعتقاد عقیده عقاید ته لګيږي عقاید د اسلام پلانای جز دی کوم انسان چې عقیده خراب وي نو دا انسان کا هر څومره نیک عملونه کوي نیک کارونه کوي دغه نیک عملونه او دغه نیک کارونه د پر آخرت کې هیڅ اجر او ثواب ذریعہ نه ګرځي ځکه چې د سړي عقیده خراب وي نو ټول نه اهم او بنیادی شی هغه عقیده چې موږ تاسو عقیده ټیک وي عقیده ولګيږي د شیتا عقیده ولګيږي د زړه پوخ یقین تا یعنی دا پسړه کې چې کم پوخ یقین وي هغه ته ولګيږي عقیده نو اوس د الله جل جلاله په باره کې د موږ پسړه کې پوخ یقین څنګه پکار دی یا الله جل جلاله په باره کې د موږ پسړه کې پوخ یقین داسې پکار دی چې الله تبارک وتعالى د موږ رب دی الله جل جلاله د موږ الہ دی الله پاک د موږ دنیا ټول ضرورتونه پورا کولو والا دی شپه ورځ را وستلو والا الله جل جلاله دی یا ورځ یو ډېره خطرناکه خبره مې واورېده د خلکو نه او خطرناکه خبره څنګه وه خطرناکه خبره دا وه چې په جومات کې تبلیغ والا ودرېدو او تبلیغ والا بیان شروع کړلو چې د ځمکه الله پیدا کړې ده د اسمان الله پیدا کړی دی دغه غرونه الله پیدا کړي دي دا خبره شروع کړله اوس دا خبره کوم ځای نه کوي تبلیغ والا دا خبره قرآن کې الله پاک کړی ده الله تبارک وتعالى غرونه پیدا کړي دا الله په قرآن کې الم نجعل الارض مهادا ازمکه مبارک الله فرمایي والجبال اوتادا غرونه مبارک الله پاکي نو دا ټول پیدایش ذکر الله په قران کې بخبره کړی چې ما پیدا کړی دي لازمکه مې وړاولې دا نو دغه پیدایش الله کړی دی چې قران کې الله بیانوي نو چې کله زه بیانوم نو په دې باندې الله خوشحالي کی چې وګوره ما بنده ما تعریفونه کوي وګوره ما بنده ما نعمتونو ذکر کوي نو دا الله تبارک وتعالى د خوشحالي ذریعہ ده که زه ودرې کوم دا خبره کوم چې ازمکه الله پیدا کړی الله خوشحالي کی چې وګوره بنده ما تعریف وکړلو چې دا خبره وکم چې اسمان الله پیدا کړی الله خوشحالي کی چې وګوره بنده ما تعریف وکړلو چې ما اسمان پیدا کړی نو یو کس خبره وکړه او تبلیغ ولهم بس بل خبره نشته دی بس ټول ورنده خبره باندې ولې چې ازمکه او اسمان الله پیدا کړی مو چې او خدای خطرناکه خبره کوي ته خطرناکه خبره زګه کوي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا الله پیدا کړی او دا خبره بار بار کول باندې الله خوشحالي کوي ته په څه نه تانګيږي نو دا عقیده جوړاول یا الله جل جلاله مبارک نور وس عقیده ډېر زیاته تفصیلی خبره ده ډېر غټ تفصیل پکې پروت دی عقیده کې ټول نه اهم شی دا دی چې موږ الله جل جلاله په ذات باندې یقین وي الله تبارک وتعالى باندې موږ ایمان وي آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله موږ دا ویو نو په دا خبرو باندې موږ ایمان راوړو د کبرونو نه موږ عقیده ووري بل ورځ یو بیان مې اورېدلو او شرقي خبرې ډېرې په عجیب انداز کې بیانولې ما چې بیان واورېدلو ما چې کله خو یو ساده مسلمان واورېدله او یو ساده مسلمان دا خبره دا بیان ته کېناستلو نو ډېر زر وځي کوم د موږ ساده مسلمان په دا باندې گمراه شي ګوره الله جل جلاله نه ما سوا بل چاته سال ټټول جایز نه دی یا الله جل جلاله نه ما سوا بل چاته سجدا کول جایز نه دی یو صحابي راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کوي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ایمان راوړل او سکلیوال او ساده ټای او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما زړه غواړي چې زه ته سجدا وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اجازه غواړي سجده کول زه ته سجدا کوم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند دی حیات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای سجده نه معنا کولو ته فرمایل چې کله الله جل جلاله نه ما سوا بل چا ته سجده جایز وای نو ما زنانو ته حکم کړو چې خپل خاوندانو ته سجده کوه
بیا مته دا نه ویل چې بیا مې تعالی اجازه درکاوله چې ما ته سجده کوه، بلکې دویم نمبر باندې ما تاسو ته حکم کړی چې زنانو ته حکم وکړه چې خپل خاوندانو ته سجده کوي. خدای الله جل جلاله نه ما سیوا بچا ته سجده جایز نه ده. روز کې سړی قبر ته سجده کوي، قبر ته ټیټیږي، ناجایز. که سړی بزرګانو ته اولیاء کرامو ته په خو کې ورځيږي او په خیر سپای، ناجایز. دا ټول ناجایز دي. زما عزت مند زړه کې مینه محبت ساته خو سرونه ته مټي دا وده مرته بس بيخي په خو کې وته پروت سجده حالات ته ونسي